چې الله ته په حلالو څیزونو کې بد شي مبغوث ترین شي الطلاق او دا طلاق دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې د طلاق متعلق به مسایل ذکر کوو. اول د طلاق په معنی باندې ځان پوه کې محترمو. ډېر خلک په معاشره کې طلاقونه خوري یا بعضې خبرې داسې کوي، بعضې الفاظ داسې چې په هغې سره طلاق واقع کېږي خو موږ ته پته نه لګېږي محترمو. هغه الفاظ به وایم او هغه مسایل چې هغه د طلاق سره ریلیټډ دي هغې باندې به انشاءالله دا درسونه د مازدیګر چلیږي. اول خو ځان د طلاق په معنی باندې پوه کې. طلاق عربي زبان کې غوټې خلاصېدو ته ویل کېږي. نو محترمو د عقد نکاح یوه غوټه ده. نو دا چې د ښځې د خاوند په مابین کې په کوم لفظ سره خلاصیږي هغې ته طلاق وي. په دې خو پوه شوې که نه. نمبر دو، اوس طلاق به کله ورکوي؟ بعضې خلک سهار طلاق ورکوي او 10 بجو کې رامنډه وایي قاري صاحب جی طلاق مې ښځې له ورکړی دی اوس به څه کومه؟ محترمو نبی علیه صلات وسلام مبارک بلکې الله فرمایي چې طلاق ښځې له ورکې او ستا کور نه جوړېده نو د طلاق 5مه مرتبه ده. ښه 5مه مرتبه کې به موږ اول طلاق ورکو بیا وروستو سوچونه کوو. نمبر 1 که ستا ښځه تا سره نه جوړېده او کور دې روانېده نو نمبر 1 فعظوهن نصیحت. علما کرام وایي 2 میاشتې مسلسل به ورته نصیحت وکړي چې ښځې مه کوه دا کار مه کوه، کور ولې په ځان روانې، بچي دي دي بل زما غوندې تا ته نه میلاویږي، یا به په 2م سړي ودېږي یا به دې بوډا سړی. ولې دا ښکلې کور روانې و؟ حیاداره ښځې دپاره یو خاوند د زندګۍ کې نو 2 میاشتې به ورته نصیحت وکړي. که په دې نه کېده نو 2مه مرتبه وهجروهن فی المضاجع بستره به ورسره بیا جدا کړي. 2 میاشتې مسلسل به ترې ځان له پاتې کېږي. کیدای شي چې دا ښځه پوه شي چې دا څه په قهر موقته یم الله دې کور جوړ کړي. که په دې باندې هم نه کېده په 3م کرت باندې وضربوهن یو نری چوکه به پیدا کړي. سار او ماښام به یو چوکه وخې. داسې نه چې خپې لاس پې باندې مات کړي، داسې ګزار به ورکوي چې صرف درد ورته رسېږي. نو 2 میاشتې به دا کار وکړي. که دا هم نه کېده محترمو نو په 4مه مرتبه کې فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. یو مشر به د ښځې د کور نه کېني او یو مشر به د سړي د کور نه 2 مشران کېني. پکې به بحث مباحثه وکړي. که کور جوړېدو نه فبها ونعمه کنی په 5مه مرتبه کې به وله طلاق ورکې ستا او د هغې لاره جدا. دا نننی درس و محترمو. صبحی به ویمه چې طلاق په کومو اوقاتو کې واقع کېږي، په کومو الفاظو باندې طلاق واقع کېږي او کومو وختونو کې طلاق واقع کېږي او په کومو وختونو کې تا نه ښځه مستقل جدا کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. دا کوم درسونه هم شروع کړي دي خدایا د دین شکل ولا خدای ورکړي. دینی خدمت باندې لګیا یو چې عوامو ته موږ ټولو ته خدایا د دین متعلق علم راشي او تا ویلي دي خدایا چې څوک دین د پاره کینی دا زما د پیغمبر وارثان دي. خدای د دې زړونو څه قسم شری حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. کورونه خدای د فساد نه وساتي، کورونه خدای د طلاق نه وساتي. الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث نه وساتي. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.